بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فاتته ركعة الفجر لا يقضيه ما قبل طلوع الشمس. تاسو ما تلک وکی دیکھا ویلتا مباحث تی دری وشو دا څلورم بحث دی. مسئله دا کدام ویلیو همدغه دی کنه کله چانه د سحر سنت پاتې شو جمع کې شریک شو نبی د دې قضا نشته ځکه د نفل او د سنن او قضا نه. البته امام محمد رحم الله رائے دا د کچري د زوال نمخ کې مخ کې دراو ګرځول بهتره ده وي. دا نور دوړ امامان هم وي سید خو ضروري نه دا غم وي نه د ضروري خبره یوم شوله پوره مسله بداسي. توجه د سار سنت او نور کې لږ فرق دی. مسله اوله دا کچري چا سره د چانا فرض منځ او سنت دواړه قضا شي نو حکم دا د سار یادوم حکم دا دی که د زوال نمخ کې را ګرځي هم په دغه ورځ باندې د زوال نمخ کې را ګرځي نو سنت ور سره هم را وګرځوا په تبع د فرض کې دا مسله یاد شو. دویم کچریتی د زوال نه پس را ګرځي معنی ماسپخیم ټیم داخل شوه به را ګرځي نه به صرف فرض را ګرځول دي. اگر چې دوه رای دي خو سیدا د صرف فرض وجه دا چې زوال نه پس وخت د ماسپخیم دی او سنت د سار په کې څنګه را ګرځي او زوال نه مخ کې چونکې د ماسپخیم وخت نو د هیڅ هم نو نو موږ ویل احتیاطاً د سحر هغه پورې وګت کنه بس راوي ګرځاو څو شو دوا. دریم صورت دا دی چې تانه صرف سنت د سحر پاتې دي صرف سنت نو د زوال نه پسې ټول وی را ګرځول نشته. او څلورم صورت صرف سنت پاتې دی او د زوال نه مخ کې را ګرځي امام محمد رحم الله وی بهتره ده شیخین وی نشته منګه تطبیق مکلو شیخین هم وی کچاره وګرځول خې وکړه امام محمد هم وی کچاره ونه ګرځول بده ونه کړه خو بس خبر یې وشونه. دا څلور صورتونه هم چا کې ویل د نورو تراشي نماز پخیم دی مخصن مقام کله چانه فرض مون سره سنت هم پاتې شو او به قضا را ګرځي فرض سره د سنت پاتې دي نو الته ټول او راجي هراي دادا چې سره فرض را ګرځولې سنت نشته سنت او قضا نشته. الته دیم صورت که صرف سنت پاتیو نو د فرض په تابع کې را ګرځول نشته نو صرف سنت هم را ګرځول نشته. د شپږ مسلې یاد شوي خصي کنه اوس د وخت شي. و اذا فاتت ركعه الفجر د جان کله چې فوت شي دی وسرین د ورکاتونه د سحر لا يقضيه ما قبل طلوع الشمس قضا بنه راوړي د دوړو د طلوع شمس مخ کې. دا مسله ما شروع کې وکړه د شپږو کې مې د سره شامل نه کړله یعنی فرض منځ وشي او سپاتې کې چې زغه دو سنت را ګرځوم او د سحر د منځ وخت لا باقی دی نه نشي وجه سره د سحر د فرض نه پس نفل نشته او سنت چې د خپل وخت د خپل زین شاته شي نفل ګرځي ان دا سنت نفل جوړ شي او ته د سحر نه پس نفل کې. یو صحابي نبی علیہ السلام ولیدو هغه کول وی څنګه دوه منځکه مفهوم د حدیث تاسو دی وی چې سنت پاتیو نبی علیہ السلام ورته وی فلا اذن وابین وی د دې معنی دا چې به خیر دی مو وی د دې معنی دا چې دا به ونه کی او دلیل زمنګ دا دی د فلا اذن معنی ته ما ته یوځي کې وخی چې هغه دای چې به خیر دی او زه د تشل زه خیمه چې فلا اذن معنی دا چې به ونه کی رسې کنه تحفۃ المئی کې دی ښا وګورئ. وإذا فاتت ركعة الفجر لا يقضيه ما قبل طلوع الشمس وجد هذا صغرى كبرى لأنه يبقى نفلا مطلقا. ذكر مذكور سنة شديد ركعتون هذا سنة دا باقي باتشي أو نفل مطلق نفل باتشي صغرى كبرى أو وهو نفل شديد مكروه بس سبعنا نتيجة دغم بس فرض من مكروه بي. دا مسله میکړی و دا ورپسې چې دا ولا بعد ارتفاعها کله چې نور راوخیږي مکروه ټیم ختم شي هغه نه پس امر ګرځول نشته ده. عند ابي حنيفه و ابي يوسف رحمهم الله وقال امام محمد فرمایي وهو المختار عند المتاخرين تحفۃ العلمي کې دي ترجمه ور کړی دا وغدا هم ویلي چې شیخین ابراهيم پکې نه ده نقل نو سیدا دا راوي ګرځوي بهتره ده. وقال امام محمد فرمایي احب الي
ما ته خوښه دا ده ان یقضیهما چې راوي ګرځي الی وقت الزوال پورې ولاندې لیکلي که راوي نه ګرځول بس خبره نشته دی نو لأنه قضاهما بعد ارتفاع الشمس دلیل دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم داسې کړي و کنه تعریض قسم مخکې کړي و هغه شپې چې د مونځ پاتې شوی و به ویل دې ځای نه ځي چې زو مخکې اولته به فرض هم راوګرځولو سنت هم سره راګرځولي نو شیخین ورته وایي دا خو د فرض په تبعیت کې دی هغې کې خو موږ هم وایي خبره د صرف سنت ده لأنه علیه السلام چې دی قضاهما دا یې راګرځولي و دواړه بعد ارتفاع شمس کله چې نور راختلی و لاندې حدیث ذکر کړی دی ان نبی صلی الله علیه وسلم کم دی رواه مسلم عن ابي حارثه عن ابي هريره دكنا عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس مره وخت وريخ صحابم داسیو نبی علیہ السلام فرمایل زئی هر یو خپل سواری نه سیو د دې جنازې ذکر منزل دی ګناه بکی شیطان بکی را حاضر شوه دی فعلنا ثم دعا بالماء ثم توضا فصلى سجدتين الى 2 ركعات وکړه سنت ثم اقيمت الصلاه به قضاء منذ وکړه فرض به وکړه وګوره سنت کړي دي قضاهما بعد ارتفاع الشمس نبی علیہ السلام قضا د دې دواړو سنتو کړي و بس د نور درا خاتلو نه غدات ليله التعريس په سبا د تعريس تشبيه تعريس معنی د النزول فی اخر الليل شپې په اخر ایسه کې دمید بار را کوزیدل ولو ما د شیخانو دلیل دا دی چې ان الاصل دا قیاس دی اصل دا دی چې د سننو ما درته ویلیو او د نوافلو قضا نه دا اصل دی قیاس دی ان الاصل فی سنت ان لا تقضى اصل بسننو کې دا د چې قضای دی نه وي دلیل شته و یو کنه قضا خو واجب پورې خاصه چا پورې ابي ان شاء الله سبانی درس کې وایو واجب قصه تاسو سامي کې ویلې ده چې هغه بمثله من عنده څنګه دی چې هغه د چا در باندې حق وي او په مثل سره ادا کې او د خپل طرف ادا کې ان شاء الله به کو کامل ده او قاصره د برقه سبي وکړو لان القضاء التسليم دا دې کلاندې لیکلي تسليم مثل ما وجب بالامر کم شی چې د امر په وجه تات معنی واجب دی واجب دغه مثل سپارلی قضا چاته وای کم شی چې د امر په وجه پتا واجب دی دغه مثل سپارلی او سنت واجب دی نه خو مې دغه وجوب بکار دی ځکه قضا خاص د واجب بوري باقی حدیث کې منګه جواب وختي وکړلو کنه وردا فی قضائهما دغه 2 رکعاتونو په قضا کې حدیث وارد دی خو غوړې طبعا للفرض هغه د فرض په تبعیت کې فبقي ما وراءه على الاصل نو باقی بعد شول د فرض او تبعیت نه علاوه چې څومره سنن دی اگر سار دی او ګربل چې صرف سنت قضا شي صرف سنت هغه باقی بعد شو على الاصل اصل دار چې سنن او قضا نشته ځکه موږ دا قاعده بار وایو کوم شی چې خلاف القياس ثابت شي صلی الله علیه ماده ده فهو ما ثبت على خلاف القياس فغير عليه لا يقاس قياس دا دي چې قضا دي نه وي او دغه حدیث چې ذکر کو دغه کې خلاف القياس سره د فرض نه دي سره د فرض نه قضا شوی نو بغیر د فرض نه خدغه شن نه دي کنه نو هغه مې نشي ور قياس کوله وانما تقضى تبعا له به مسله دا تاسو له ګورئ کڅوک د سحر فرضم ته قضا شوی سنتم قضا شوی نو موږ ویل د زوال نمخ کې کرا ګرځي سنت سره دی راو ګرځي دا ویلیو کنه کچری دغه فرض په جمع را ګرځي هم سنت دی ور سره راو ګرځي او که دغه فرض ځان لرا ګرځي هم سنت دی ور سره راو ګرځي پوه شئ پی وګورئ وانما تقضى دا سنت برا ګرځول شي طبعا له د فرض په فرضیت په تبعیت کې خو وهو يصلي بالجماعه او وحده ولا سړی په جماعت سره مونږ کې یو غزان لیکي ای سواء قضا بالجماعه او وحده نو فرض را ګرځول سنت هم دی راو ګرځي او دا به تر کوم وخت پوري الى وقت الزوال پوري وفيما بعده په دې کې اختلاف د مشایخ دی والاصح انها لا تقضى بعد الزوال سيدا رجنشت بها الدر کې دي
علامه حسکفی وای واما سائر السنن نور خو می قصه ټوله کړی کنه باقی سنن چې دي سائر بمانه ده باقی مونږ ویلي علامه شامی مغرب په حواله باندې لیکلي چې قاموس په حواله چې سائر بدو مانو باندې راځي باقی او ټول خو باقی معنی افضل ده باقی سنت چې دي کنه هغه کسره د فرض او قضایی او کزان لپاتې شي برحال بعد الوقت د غیبه قضایی نشته ده ورسید واما سائر السنن سواها هر چې باقی سنن دي سوا د فجر ولا تقضى بعد الوقت وحدها قضایی بنا راوړل کیږي بس د وخت نزان لا وخت ځان له خو به هر حال له حکم شو که صرف سنت پاتې دي قضایی نشته او که فرض سره پاتې دي نو به مراجع حداد چ نشته واختلف المشايخ في قضائها طبعا للفرض بدی کو مشایخ اختلاف کړي دي لاندې لیکلي وقال بعضهم لا يغذيها لاختصاص القضاء بالواجب وهو الصحيح عنایه کې ویم دغه سیده خبره ختمه شو کنه تاسو لکبر وګورئ بل مسله پنځم باس متى يدرك فضل الجماعه یو فضیلت د جماعت مندلی او یو جمع سره منس کولی دواړه بیرې بیرې مسلې دي نو مسله دا ده کچا د منس اکثر ایسا امام بس وکړه نو جمع ممندله او ثواب ورته ملاو شو دواړه او که اکثر ایسا تلی وا ولګ ایسا د امام سره ممندله نبی فضیلت د جماعت اومندلو خو غره جمع نه د کړي راځي لګي بدل کوي که چا ماسپخیم دی مثلا درې رکعات دي تلی څلورم کې امام سملګری شو نو سید فضیلت د جماعت ورته ملاو شو خو جمع سره مون نه دی شوی پوه شوی به ولی اکثر لره حکم د کولی اکثر ته تللی دی نو که شری دا سره قسم وکي چې زما دی قسم وی زب فضیلت د جمع نه حاصلوم او اخیری رکعت ونی ولو ماسپخیم کی نهانش شو نرسیبی او کچری دوی القسم دی چې جمع بنکم او به اخیری رکعت ونی ولو بینه دی هانس جمع خوی نه ده کړی نرسیبی دلته صاحب دی هدایت امام محمد رحم الله ذکر کړی دی خدا د ټولو بنز دغه وګورئ ومن ادرک من الظهر رکعتا څوک ونی سید ماسپخیم نه یو رکعت کما زیګر یو کما خامی کار یوي ناغستنی ویم ولم يدرك الثلاثه او درې نه نیولي مسبوق وي فانه لم يصلي الظهر بجماعه دا صلی چې د منځونه کو د ماسپخیم په جماعت سره په حقیقت کې جماعت سره منځونه شو البته فضیلت ورته حاصل شو وقال امام محمد فرمای قد ادرك فضل الجماعه وی مندلو فضیلت جماعت دا صرف امام محمد ذکر کول باندې چاره دم کړي ځکه دا خود درې وړي امامانو راي دا خلاندې محشي ول عذرم بیان کړي دي اصل کې بل مسله کې امام محمد رحم الله دا سی وی چی قصه تلاړه نو دلته ذکر کړلو دلته او دې ګلاندې شکل لیکل هم دا چې ور دلته دا او شیخین یو دي ښا پوه شو کنه وجه سره چې فضیلت ورته ملاو شو وجه دا څوک چې د شی اخر ونی سیدا سه شو لکه چې ټولی ونی ول درسي لأن من ادرك آخر الشيء څوک چې اومون دی اخر د شی فقد ادركه دا قاعده را بس هغه شی اومندلو نفصار محرزا نو دا سره وګرځیدلو حاصلون کې ثواب الجماعت د جماعت د ثواب محرزا د بل سراجی کې مراشی کا ګیرون کې يحرز جميع المال اسباب تعریف کې وای البته یو خبر ور سره ده فضیلت خو مندلو کنه اور بسې سو وی لکنه لم يصليها بالجماعه ګوره مونږ په جماعت سره نه دې کړي په حقیقت کې ثواب سره به حاصل کو نو سراشه تفریح وورا ولهذا يحنس في يمينه دا سره په خپل یمین کې حانسی کی کدا سی ویلو چې لا يدرك الجماعه جماعت سره به ګوره مون نکوما او اخیری رکعت مندلو معنا لا يدرك الجماعه معنا ثواب د جماعت بنا حاصل او اخیری رکعت مندلو انش شو او نه بهانس کی کې په یمین په خپل دی قسم کې جدسي وای قسم دی لا يصلي الظهر ماسفخیم جمع بنکوما بالجماعت منذ بنکوما بالجماعت جمع سره به اخیری رکعت ونی ولوس نه هانس کی لاندې موشیلی کې اصل کې دا مسله د یو سوال جواب دی یو سړي د ویلي دي عبد حر ان صلى الظهر بجماعه تاسو ګورئ غلام مې آزاد وی خزه مې طلاق کې چې د ماسفخیم منځ مې په جماعت سره وکړو دا څه قسم یې کړی دی
او به خیره رکعاتو مندلو د امام سره نو حکم به سي نه جماعت سره کړي نه دی نو نه هنس کیږي خزینه طلاقي او کده سی ویلیو عبد حر ان ادرك الظهر چې ما فضیلت د ماسپخین مولید اونی ول جماعت سره او دې صورت کې به یو رکعت ونیوم نو به غلام آزادیږي وګورئ مخکې وزنو شپږم بحث اداء السنن الرواتب والنوافل بعد فوت الجماعه چې کله د چانه توجه جي فرض مون د جمع سره لاړې ماسپخین چې جمعات تلاړي فرض مون در نشوي اوس بزان له څلور رکعات فرض کې کنه نو سوال د سنن سره وڅکه وي سنن هم وکه کنه اول څلور سنت وکه به څلور فرض وکه او به دو سنت وکه پوه شولې به سار جمعات تلاړي جمع شوي دا اول دو رکعات وکه سنت او به فرض دغه شان ما خام لاړیم سنت وکه ما غسن لاړي جمع شوي دم سنت وکه می پرېدا او یو راي دا د توجه چې دا سنن الک ولي چې جمع سره منځ وکي کله کولی او وجه دا در سنن مؤکده دي کنه او تاکید کوي چې مواظبت وي نبی له سلام کار همیشه کړی تاسو دا کنه دا تاسو یې کمال خدای خدای غر کوم کوم کې روانه ته خو نه پاتې ودرېګا پاتې زرګ تکړه شه ته دې د برمو ودرېګا چې ته ودی دې د بعد ودرېګا چې سزا ده یو خو ګورې لکه څومره همې مسلې شروع دي او خوونه کوي دا وره میلوګان وای چې و خړو وو یو ډول څه قصه و دی خو ګورې لګ توجه کوم ځای ته ورسېدو ولې څنګه قصه ورانه کړل خلک شي پته مې کوم ځای کې رواني نو اوري ګوره مسله به د سره سنت من ویل کې به کجما در نشوي وا او کجما دیونی ولا دسي وکنه او یو رای دا بلکې دلته ترجیم ور کړی دا چې دا سنن الک ولي یعنی دا ال موکده دي توجه چې جمع ونی سي چې جمع دی ونني ولا به سنن موکدم نه دي موکده نه دي ځکه موکده سنن او ته ویل کیږي چې نبی له سلام مواظبت سره کړی او مواظبت سره همیشه سره ال کړی دي چې جمع هم کړی بغیر د جمع نبی له سلام سنن مواظبت سره نه دي کړی نبی سنن موکده پاتې نشو مؤکده الدی چې جمع وکي کنینو ندی صاحب د هدایت له ترجیم ور کړی تاسو انداز ته وګورئ خو به هر حال راجح ده چې سنن ک جمع دی ونی ولو کده نه دني ولی مؤکده دی کوي ک مؤکده نه دی خو به هر حال پرې دی بینه پوه شو کنه په خلکو ته دا مسلم وای خلکو جمع نه کوم خبر ورته خاصانه شي وګورئ ومن اتى مسجدا څوک چې جمعه تراله مروتين وي چوک چې جمعه تراله قد صلي فيه جباغي کې جمع شوی وا فلا باس نتباق نشتري بان يتطوع قبل المكتوبه چې نفلي منځو کې سنت وکي د فرضونو مخ کې ما بداله او څومره چې وتخ اړه غواړي ما بداله او څومره چې وتخکاری ما څومره چې اړه غواړي بس سنن دي کوي نوافل کوي تاسو پوه شوي کنه ها توجه که وقت تنگ دی یا به سنن کې او یا به فرض کې نو به لیوانه ما جوړیږي به ول فرض وکړه د شنه چې فرض سنت کې او موږ د بر ناری وهلي څنګه دی موږ د لر چغي وهلي بر ترابي څه وای بر موبایل موږ د لر ناری وهلي بر موبایل ته د سنت خیل کې فرض بدن نه تلی وګورئ کوم ته ورسېدلو ها ما دام في الوقت ګوره ترڅو چې په وخت کې وخت کې فراغي خپل وي او مراد اذا كان في الوقت ساعه کله چې په وخت کې فراغي نوافل کو سنن کو د فرض نمخ کې وان كان فيه ضيق کشر په وخت کې تنګي وا ک فرض کې ک سنت کې کینو فرض در نه قضا کیږي نو ترکه په خو غره حکم دا دی خبرې دی با سنن نفل بپریدي تطوع ترکه وغي تراجي قيل هذا في غير سنت ذو چاله دا خبره کړی الکا کچری د ماسبخیم سنتو کده سار سنتو کنه نو وخت تنگ دی هوګره فرض در نبی وخت کیږي نو بهر حال وکا می پریدا ځکه غي کې احادیث دي او پاتې شول نور کوم سنن دي نو هغه که پاتې شي تباک نه کوي خصوصا چې فرض جمع در نه تلی دغه به قضایي نشته
نه دا مسله کدا سی کو وخت چې ما ویل کنه چې سنن علم و مواظبت الا مؤکده دي چې فرض سره کنه فرض نه علاوه به سنن مؤکده نه دي وې دا مسله د سار او ماسفقي پغې کنه دا هغه به مؤکده دي خو سیدار چې د دې سره به وی غیر مؤکده دي وګوره هذا في غیر سنت الظهر والفجر دا خبره چې وخت کې تنګي دا او سنت پرې دا او صرف فرض وکړه ګوره دا د ماسبقي مو د سحر د سنن نه علاوه یادي لأن لها زکه د دې دوړو سنن چې دي د دې لأن لهما د دې دوړو د سنتونو د بار زیارت مزیه زید فضیلت دی غم پرېدا دلیل نبی علیہ السلام فرمای فی سنت الفجر متعلق صلوها د سحر سنت وکي ولو ترددكم الخيل اگر چې تاسو پامال کی اسنا یعنی دشمن درمانه د بر راخیږي مبالغه ده وقال في الاخرى بالحديث کی وای من ترك الاربعه څوک چې څلور رکعات برید قبل الظهر د ماسفقیم نامخ کی سنت لم تنله شفاعتي نبی علیہ السلام ازما شفاعت به ورته نه رسي خو حدیث غریب دی زویب دی غریب جدا اگر چې بل حدیث سے سننو قبل الظهر په متعلق شته نبی علیہ السلام وی الله به جهنم اور حرام کی کچا بدی معنی مواظبت کو د ماسفقیم په سنتو فضیلت یې به مشته وقيل چاویلی دي صدر الاسلام هذا في الجميع دا د ټول سنن حکم دی څه مطلب د ټول توجه ما شروع کې ویل ک فرض ک سنن کې فرض در نه به وخت کېږي نه قضا کېږي نه بس ویکا عمدہ راجح ده او به د ټول دا حکم دی ک چریته سنن کې فرض قضا کېږي نه به پرې ده فرض وکا خیر هم ده کنه عمدہ راجح ده لانه واظب عليها هذا في الجميع ټول کې دی نه کنه نبی السلام چې مواظبت کړي د بسنن باندې کله عند اداء المکتوبه بالجماعه الګا وقيل هذا كما خبر سوره می خطا کړل تاسو لګ ما ته وګورئ دا صدر الاسلام خبر ادا کړي چې ټول سننو کې دا کار دی ما تاسو شروع کوم دا خبر وکړل چې د جمع سره ال مؤکد دی او کزان لمونځ کوي فرض څوک به مؤکد نه دی دا سیمې کړي وکنه او یو میدان پسې وکړل چې دا صرف دا د سحر او ماسپخیم نه علاوه دی هغه دواړه جمع سره کې مؤکد دی او کزان لیکي ام مؤکد دی خبر مې کړي وکنه دلته څه وایي هاذا معنا چې سباق نشته چې سنن پرې دی دا په ټولو کې ده صرف د دریو کې نه ده سحر او ماسپخیم کې ده وجه څه ده نبی علیہ السلام مواظبت کړي په سننو باندې اندادا المکتوبه کله چې فرض منځ کولو بالجماعت کولو ولا سنت دون المواظبه او چې مواظبت نه نو به سنت هم نه نو ځان له نبی له سلام فرض منځ کولو ځان له نبی سنت کې ته مواظبت نه کړي نو هغه سنن چې دي کنه موږ چې د سنن وایو هغه سنت پاتې نشو ټول کې دا حکم دی په اخر کې به شوي کنه مکه راځي والاولا دا خبره ده ما وختي څه ویلي صاحب دی دای طرز نه معلومیږي چې پرې هودلې شي هغه دلایل دغه زی بوري میاده ولو کنه قیاس وافق نور هغه خپل تشریح کړي ګوره اولاد د الله يترك في الاحوال كلها سنن پرې نه دی ګوره په یو حالت کې کزان لفظ مونږ کې او کده جمع سره کې خپل خبره ز واپس اخلمه چې هغه ترجیح کم لور کړي لیکونه مکملات للفرائض امام صاحب د هدايه وی دا سنن چې دا خو مکملات د فرایض دي فرایض پوره کوي سنه څه کمې شوی فرایض کی هغه فرایض کیفیتو کې دا مطلب نه دی ک قضای منځونه در نشوي فرض نه غذا شي نو فل کو دي سره پوره کیږي سره نه پوره کیږي نه فرایض کې قرات کی څورانی راغلي سیدری سینه د کړي هغه یادې کیفیت یادې ښه وګورئ الا اذا خاف فوت الوقت ها کچری ویره و د فوت د وخت ک سنن کوم فرضی منځ قضا کیږي بس به پرېدا وم بحث متى يصير مدرك الركعه تاسو لګو غوري ټول رکعت سره کله مونږ نسی هغه دا چې امام برکو کې غیر کې رکعت دیو مندلو تاسو موږ د درې وړو امامانو راي دی امام ظفر رحمه الله وایي کې امام د رکوع نه رچوت شوی او په قومه کې غیر کو کنه ام د رکعت تا غیر کو ځکه قیام مندل رکعت مندلی او دا من وجین قیام دی کنه دا من وجین څه دی اگر چې د رکوع نه بس قیام دی خو دې کنه خو موږ وته وایو چې نه ارکان مندل رکعت مندلی څه رکوع خو دې پوت شوی دا نه څنګه رکعت مندل
دغه راجح ده. البته لږ ځان پوهه کوي. ځینې خلک داسې کنه چې بس سمع الله لمن حمده نه یې اورېدلي که نه هغې به وایي رکعت مې وموندلو او که وایي به مې نه دی موندلی. اصل کې دغه دارومدار نه دی ښه. ما تاسو ته د رکوع حد بیان کړی، توجه کوئ چې کله د سړي لاسونه تر ګوتنو لګي دا په رکوع کې دی، او که دومره رجوع شوی چې لاسونه ګوتنو ته نه رسي متوسط سړی، دغه صورت کې دا رکوع کې نه دی. دومره باندې پوه شولې که لاسونه ګوتنو ته رسي نو په رکوع کې دی، او که لاسونه ګوتنو ته نه رسي نو بیا په رکوع کې نه دی. په دې پوه شو. نو مسله دا ده چې امام دې په رکوع کې ګیر کو رکعت دې ګیر کو داسې ده. نو که ته رالي او امام روجتېدلو او ته په کته کېدو شوې، تکبیر تحریمه خو به په ولاړه کې که نه ګورې، خو دې په ولاړه ونه کړو بیا خو مونږ نه کېږي. نو ته تکبیر تحریمه په ولاړه وکړله، ته کته شولې او امام ستا لاسونه ګوتنو ته ورسېدل، په رکوع کې شوې که نه، او امام لاسونه هم لا په ګوتنو نو هم په رکوع کې اوس دې رکعت ګیر شو نه رسېږي. او که امام لاسونه چې ستا هغه ګوتنو ته رسېدل د امام هغه ګوتنو نه راوچت شوي دا نه چې لاسونه یې پرېښي، د هغې اعتبار نشته. که چېرې لاسونه ګوتنو ته رسي داسې وایه. خو که امام داسې حالت کې که لاسونه ګوتنو ته نه رسېدل، دې وخت کې تا خپل لاسونه ګوتنو ته ورسېدل، ته په رکوع شوي، نو رکوع دننه تلې ده بې پوه شوې. زه مخکې که نه وګورئ. ومن انتهى څوک چې وموندي امام په رکوع کې ورسېږي، امام ته په رکوع کې فکبر الله اکبر وایي تکبیر تحریمه، ووقف ودرېږي حتی رفع الامام رأسه تر دې چې امام سر راوچت کړي. دا لا امام سر رکوع کې نه دی ملګری شوی، نو رکعت یې وموندلو. لا يصير مدرکا لتلک الرکعت، نه ګرځي مدرک د دغه رکعت، یو رکعت کې مسبوق شده. خلاف ثابت دی امام ظفر رحمه الله هو یقول وی ادرک الامام، وی دغه امام ولیدلو که وموندلو که نه په څه کې وموندلو؟ په قیام کې. فيما پاغ شي کې له حکم القیام چې غیر بار حکم د قیام وي. رکوع من وجه قیام دی غوي. ولنا من وایو ان شرط هو المشارکه فی افعال الصلاه، ال برکات مندي چې د امام سره په صلات په افعالو کې شریک شي، او هغه څوک د رکوع ده، رکوع کې سره شریک شوی. شرط داري رکعت مندلو د بر چې سره شریک شي د امام سره په افعال د صلاتو کې، ولم یوجد خو نه دی موجود شوی دغه شرط، نه په قیام کې قیام خو ته تللی او نه په رکوع کې. افعال صلات څوک قیام او فرض ما ارکان ویلي، ورکان لفظ کا دی کا قیام رکن نو کنه، بل څوک رکوع ادا قومه خو رکن نه دی. اتم بحث دا یو مسله ور سره باورې دا تکبیر تحریم کوم ځای بوري هله کوئی تکبیر تحریم می ومندله، دا معنی یې دا شروع کې پکارو دې کې مختلف رائے دي ښه. یو رائے دا ده ګوره یو جماعت مندلی، یو فضیلت د جماعت مندلی، یو تکبیر تحریم مندلی، دا شروع کې پکارو. نن چې من کوم نه دا شروع شو، نو فضیلت خو په قاعده کې امام کې حکم د جمع فضیلت میلاو شو، او جمع به علم دي چې اکثر رکعتونه امام سره وکړي، دا مسله مشوله. او تکبیر تحریمه به کلی دې کې یو روایت دا دی چې امام سره الله اکبر وکړي، یو دا دی چې امام له قرات نه شروع کړي چې الله اکبر وکړي، یو دا چې امام رکوع ته نه دی ته الله اکبر وکړي، یو دا چې امام په رکوع کې ومندلو بس تا تکبیر تحریمه ومندله. عمدارای ته مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله راجح ویلي دی چې امام دې په اول رکعت کې رکوع کې ومندلو بس تا تکبیر تحریمه ومندل. پوه شو که نه؟ او نفسي ثواب د فضیلت د جماعت خو چې د اخیره قاعده کې ومندلو حاصل شو. او بل جماعت به علمون دی، جماعت چې اکثر رکعتونه امام سو کی. ولو رکع المقتدی قبل امام الاکبر وګورئ، که امام نه مخکې مقتدی رکوع وکړي نو به دوه صورتې دي. که امام رکوع تلو مقتدی به هم راپاڅېدلی، مقتدی راپاڅېدلی مو پسې دا رکوع د مقتدی ونه شوله، ما په خیال پوه نه شوئ. ما ویل څه صورتې دي که څوک د امام نه مخکې رکوع کوي یا سجده کوي، څه صورتې دي؟ دوه. اول صورت دا دی چې مقتدی امام نه مخکې رکوع وکړه، چې امام رکوع ته رسېدو اوچت شوی هم دا رکوع یې ونه شوله. او که چېرې امام نه مخکې رکوع ته تللی دی، لا نه دی راوچت شوی چې امام هم رکوع ته ورسېدلو، هغه لا نه راوچت شوی، دغه شان سجدې حکم هم دی، اوس بیا ټیک د رکوع وشوله. امام ظفر رحمه الله وی بیا هم ونه شوله، پته نه لګي پوه شوئ که نه. امام سجده کې اوس وایي امام نه مخکې سجدې له تللی،
امام چې سجدي لتلو دا روچت شوی مو ندی صورت کې سجده ونه شول اتفاقا او که امام ورسرم په سجده کې شریک شو هغه نه پس به روچت شو نو که به امام سیو زره روچت شو که د مخکې روچت شو بهر حال به سجده وشوله کاری وران دی خو سجده وشوله امام ظفر رحمه الله وی به ونه شوله وګوره لکشان ولو رکع المقتدی که رکوع کې مقتدی قبل امامي د امام نمخ کې فادرکه الامام فادرکه دي دلر امام فيه برکو کې امام رکوع ته ورشي دله برکو کې وی نه بس جاز رکوع وشوله معنا مونږ نه فاسدي امام ظفر رحم الله ولا يجزئ رکوع نه کافي کیږي رکوع نه ده شوی لان ما اتى به قبل الامام وجه سوي تاسو ګوري دا کله چې امام رکوع ته نه وتله دا برکو کې دا لکشن صورت فاسد وکنه امام لا رکوع کې نه و دا برکو کې او دا باقی رکوع پاغه بنا ده او بنا په فاسدم چي فاسدي پتہ نه لګي یو سکند امام نه مخ کې تل کنه هغه سکند څه شو فاسد دا باقی سب فاسد بنا کم ده لانما اغيس اتى به قبل الامام چې د براتک کړه د امام نه مخ کې غیر معتد به هغه له اعتبار نو هغه غیر معتد به معنا غیر معتبر وا فكذا نو غیر معتبر وي ما هغه بقيه عيسى ابن عليكم چې بدغه عيسى بنا کوي ځکه بنا په فاسدي ولنا من وایو شرط دا دی چې امام سره برکو کې شریک شي اګه په اول کې شریک شو او که په اخر کې شریک شو او که په مینځ کې شریک شو بس دا کافی ده پته لګي به شوي کنه امام سره څه شي اوس کې امام رکوع ته نه رسیدلی او دا پاتې دلونه به شریک شو او که امام رکوع ته ورسېدلو دا نه دی رسېدلی امام په اخره کې دا ورسره مرګ شو به هم شریک دی یا یو ځای رکوع ته ورسره لاړې دویم صورت خود امام نه مخکې روچت شو به هم شریک دی به تم منی امام ظفر هم منی اوله کې شریک دی اخره کې دی وای نه دا ټکي ځین کې نه وای کا یو ځای امام سره رکوع ته لاړې خود امام نه روچت شو مخکې امام ظفر دې ته صحیح وای منګم ته صحیح وای دریم صورت د اختلافي دی چې اول رکوع ته لاړې او به امام سره شریک شو امام ور سره شریک شو بکی امام ظفر رحم الله ونه د سیمنګ وېدام سید ځکه شریک شو کنه نو منګه قیاس کو بده معنی ک اخیره کې د امام سره نه شریک او د امام نمخ کې پاسې دلې ته ته صحیح وکنه نو کاوله کې دی امام نمخ کې تلې یو ورسره شرشوم صحیح وګوره ولنا من وی ان الشرط والمشاركه هغه شرکت دی په جزء واحد بس په یو جزء کې شریک شي کما فی الطرف الاول لکه په طرف اول کې چو څه مطلب اوله کې یو ځای ور سره ابي د امام نه مخکې روچت شو هغه یادې والله اعلم